ماښام هم درې درې ځله وایې نو یکفیک من کل شین. د هر مصیبت نه ستا دپاره کافي دي. که سهار دې دا درې سورتونه درې درې ځله ووایې تر ماښامه پورې غټ مصیبت په پتا باندې نه راځي. که ماښام دې دا درې واړه سورتونه درې درې ځله ووایې تر سهاره پورې به غټ مصیبت پتا نه راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل داسې بهر ووته، په دې کې تیاره شوه، طوفان راغی او ډېر حالات خراب شو. حضور علیه السلام د آخري دوړ صورتونه شروع کړه، قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس. صحابي ورسره د عقبه ابن عامر رضی الله تعالی عنہ. عقبه ابن عامر فرمایي چې ما ته حضور علیه السلام وفرمایل یا عقبه تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما. عقبه ابن عامر تم دا دوړ صورتونه وایا، ځکه قرآن مجید کې د مصیبتونو د دفع دپاره نور د دې په شان مؤثر صورتونه نشته. دی کې ډېر تاثیر دی د مصیبتونو د دفع دپاره. ته هم دا چې کوم دی هغه وایه. او دې کې علاج دی د سحر هم، جادو هم، کوډو منترو، دانګې د نظر خلک وي د فلاني سړي نظر لګي، نو د هغې دپاره هم علاج دی. بلکې بعض علما وایي چې د سحر او د جادو نه نظر زیات خطرناک دي، ځکه سحر جادو دا اثر فوري نه کوي او د نظر اثر دا فوري وي، نقصان د انسان ته فوري چې کوم دی هغه رسیږي. د وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې یعنې نظر دومره خراب څیز دی چې دا چې کوم دی انسانان قبرونو ته رسوي او خاندېګونو ته رسوي. نو دا د نظر دپاره هم علاج دی، د سحرونو او جادوګانو دپاره هم علاج دی، او دارنګې د کوډو منترو دپاره ټولو څیزونو دپاره علاج دی چې سړی په کلک یقین سره چې کوم دی هغه وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې هم سحر شو او سحر د دغې دواړو صورتونو په برکت سره الله ختم کړ. حضور علیه السلام ته یو عارض چې کوم دی هغه راغلی چې خبره به د هغه نه هېرېده، د دین خبره به نه هېرېده خو د دنیا خبره به هېره شوه، زنانو نه رابند شو. نو حضور علیه السلام ته الله پاک دا دواړه صورتونه بیا ښودلي. حضور علیه السلام عایشې تنها ته د هغې ذکر کړی چې ما نه خبره هېرېږي. نو بیا یو ځل حضور علیه السلام عایشې تنها ته وفرمیل چې الله ما ته د خپل مرض علاج وښودوي. څنګه؟ بخاري شریف کې 2 جلد کې حدیث مبارک تفصیل راغلی دی. حضور علیه السلام فرمایل زه داسې ملاستومه، یو کس راغی سر ته مې ودرېده، بل خپو ته ودرېده. په خوب کې دا 2 فرشتې وي، یوه فرشته بلې ته وایي په دې سړي باندې څه چل شوی دی. حضور علیه السلام یادو، نو بلې ورته وایي چې مطبوع بنده باندې خو سحر شوی دی، جادو پې شوی دی. وایي من طبو، دا سحر پې چا کړی دی؟ وی لبید ابن العاصم، لبید ابن عاصم یعنې د هغه لوریانو پې کړی دی. وی په څه کې کړی؟ فی مشت و مشاطة و جفت علی ذکر مشت مشاطه کې کړی دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سر مبارک او د ګیرې مبارک ګومس کړی شوي ویښته یې راغستي وو، او دارنګې چې کوم دی هغه د یو یهودي غلام په ذریعې سره یې حاصل کړی، او بیا د مومو نه یو انسان جوړ کړی، او بیا یو تار اغستی، او تار کې 11 غوټې ورکړې وي، په هر غوټه کې د ګنډلو ستن وي، او هغه تار چې کوم کې د ګنډلو ستنې پکې ورکړې شوي نه، تار یې د مومو د انسان نه ګیر چاپېره کړی و، د کجوري په یو خوشه کې ایښودی و، بیا یو زوړ کیو د بنو زریق قبیلې پای کې ایښودی و، تحت رعوفتن د پاسې بیا یو غټه ګټه ایښودې وه. حضور علیه السلام ته دا ټولې خبرې په دې خوب کې د دغې 2 فرشتو په ذریعې سره وښودلې شوې. حضور علیه السلام سحر راپاڅېده او ځان سره صحابه کرام ملګري که حضرت علی رضی الله تعالی عنہ، حضرت زبیر رضی الله تعالی عنہ او حضرت عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ، دا 3 صحابو سره ملګري شو. حضور علیه السلام آیا کوي غاړې له لاړ. حضور علیه السلام د کوي سر باندې ودرېده او صحابه کرام کوي ته ورکوز شو. چې ویې کتل دا کوي هغه اوبه تکې زړې شوې که انها نقاط الحنا، لکه نکریزو به څنګه زړې، دارنګې دا تکې زړې شوې د سحر او د جادو د اثر د وجې نه. صحابه کرام هغه اوبه د هغې نه راویستلې، بیا ګټه د هغې نه را لرې کړه، او بیا چې کوم دی د هغې څیزونه راواغست، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې راوړل.
رسول الله وسلم هغې باندې دا دواړه صورتونه ووي. په اتار کې 11 غوټې وي، د دواړو صورتونو کې 11 آیتونه دي. یو غوټه به وي، یو آیت به وي، یو غوټه په هغې باندې چې کوم دی سپړدل کېده. په دغې طریقې سره دا 2 صورتونه ختم شو. 11 غوټې اوس پړدلی شوې، د نبي صلی الله علیه وسلم بدن مبارک پرانستلی شو کأنما انشط من عقال، لکه سړی چا تړلی او بیا پرانیزي، داسې بدن مبارک پرانستلی شو. نو بیا حضور علیه السلام ته عایشې رضی الله عنها فرمایل چې تا سړی خلکو ته اولې نه ښایي، هغه خلکو ته وښایه ځکه د خو تا ډېر تکلیف درکړی دی. حضور علیه السلام وفرمایل چې ما ته ټیک د تکلیف راکړی، خو الله ماله خپل علاج وکړه او زه جوړ شوم. زه نه غواړم چې زما د وجې نه چاته تکلیف چې کوم دی ورسېږي. حضور علیه السلام د هغې ته د معافۍ اعلان وکړه. بهرحال دغه موقع کې حضور علیه السلام په دغې تار باندې یا دغه سحر جادو باندې دا دواړه صورتونه ویلي دي. سحرونه جادوګان دا نه چې کوم دی ختم شوي دی. وجه نه علما کرام فرمایي چې دا دواړه صورتونه د انسان لپاره د خوراک څښاک نه زیات ضروري دي، ځکه چې سړي باندې سحر شوي بیا خوراک څښاک په هغه باندې اثر نه کوي. سحر پې نه وي، جادو نه وي، نو بیا خوراک څښاک کوي، نو هغه له فایده ورکوي. نو دې وجه نه د هغې نه زیات ضروري هم دغه دي. دې وجه نه هر انسان له پکار دا دي چې دا 3 واړه صورتونه ماښام هم 3 ځله وایي او بیا سهار هم 3 ځله وایي. رسول الله وسلم کله چې یعنې مرض وفات باندې و، نو حضور علیه السلام به دا صورتونه چې کوم دی وي او بیا به چې کوم دی هغه بدن باندې چې کوم دی راښکل دا صورتونه